بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا. نو منګه د استعاره مختلف تقسیمات سره دا غیر اقسام نو وي بیا تیر سبق کې منګه مجاز مرکب ویل او مجاز مرکب مو وی چې هغه لفظ ته ویل کېږي چې بغیر معنی موصول هو کې مستعمل شوی وي او په د خپل معنی اصلي سره داغي ترنه دا په طریقې د تشبیه باندې ذکر وی یا په طریقې د تمثيل باندې ترنه دا ذکر وی بیا موږ ویلو چې دا مجاز مرکب او داغي مثال ذکر کړو لکه یو متردد کسر نه هغه داغي تشبیه ور کړی و دا یک سره جاغ په مخکې ورسو کوي بیا دې مجاز مرکب ته کله خو تمثيل على سبيل الاستعاره وي او کله ورته مطلق تمثيل جنن دا وي او چې کله دا مجاز مرکب د استعمال جنن دا خور شي او ظاهر شي او ډیر زیات نه لګه هر سره استعمالي نو بیا هغه ته مثل ویل کېږي او دا مثل په باره کې بیا دا خبره چې لکه دا په هیڅ حالت کې جن دا بدلیږي نو بلکې څنګه چې دا اوریدل شوی دی دا به هغه طریقه باندې ویل کېږي په دې کې د مذکر مؤنث او د دې فرق نه کول کېږي ته یو ټکی مؤنث استعمال وي او دا مذکر د لپاره یا مذکر استعمال یا مؤنث لپاره تدقه شان دي جن دا به په دې کې بدلون نه کې لګا هغه دې ویلو چې بالسيف ضيعت اللبن پای خبره شو وس بدی بل فصل کې وس دا بیان د استعاره او د کنایه استعاره بالکنایه او استعاره تخیلیه دلیل کړی دای د مکه باس نه جدا ذکر کو چې داغه تعلق د لفظ سره او د دې تعلق د نفس او د معنا سره دی نو دی وجه نه دای په جدا فصل کې ذکر کړل استعاره تخیلیه او استعاره بالکنایه ورته هم لګي استعاره مکنیه ورته هم لګي استعاره تخیلیه او مخیله ورته هم ویل کېږي د دې آسان خبره ده چې کله منګه یو سړی ولګي یو انسان ولګي پزړه کې د یو سیس تشبیه د بل چا سره پزړه کې مطلب لګای په ښکارا کړی نه او د مشبه به لوازمات د مشبه د لپاره ثابت کی پزړه کې د یو سیس د بل سیس سره تشبیه ورکی او د مشبه به لوازمات د مشبه د لپاره ثابت کی نو دې ته ویلېږي نو پس لکه دا تشبیه ورکول دې د استعاره بالکنایه ویلېږي ځکه چې بدی کې دا کنایه په ظاهر باندې لیکي دا استعاره نشته او د مشبهات غری کړه د مشبه به لوازمات د مشبه لپاره ذکر شوی د مشبه به سره چې کوم څه لازمي هغه د مشبه لپاره ذکر کړي لکه مثالونه ورکړي دي یو مثال چې کوم سبق کې موږ وایو وای اذل منیه انشبت اظفارها الفیت کل تمیمه لا تنفع وای کله چې مرګ خپلې پنځه خخ کی نو څوبل تعویذونه جندا بتا غیر نافع عمومي نو وس دلته کې ګوره د مرګ تشبیه ورکړی دا د درینده سره وس دا تشبیه ورکړی دا خدا پزله کې ورکړی په ظاهر باندې پکې نشته چې دا تشبیه د مرګ د داس ورکړی دا خو د مشبه به لوازمات دایره مشبه د لپاره ثابت کړی دي وای کله چې مرغ خپل پنځه خخږي نو د مرغ پنځه د چای د درینده نو هغه درینده او پنځه د درینده سره جندا پنځه لازمي دي کوم چې لګي واښو به معنی دای سره پنځه لازمي نو هغه پنځه هغه نو کونه دای ثابت کړی دي د مشبه د لپاره نو دا ثابتول د مشبه به لوازمات د مشبه د لپاره ثابتول د استعاره بالکنایه د استعاره تخیلیه ده واښوي او دا پزله کې د دې مرګ تشبیه ورکول دا درینده سره دا استعاره بالکنایه ریوانه پوښوي اوس ګورئ کتاب ته فصل فی بیان الاستعاره بالکنایه والاستعاره التخیریه و اذا فصل له بیان استعاره بالکنایه او استعاره تخیریه او په لوړ الفاظو کې دغه کړه استعاره بالکنایه څه ته وایي تشبیه شیء بشیء فی نفسه دیو سیز دبل سیز سره تشبیه ورکول فضله کې استعاره تخیریه څه ته وایي اثبات شیء من لوازم المشبه به للمشبه ثابت اول دیو سیز د مشبه به لوازمات له مشبه لپاره ریمانی پوښتنه تاسو دای په لندو الفاظو کې اوس دا ټول سبق د دې خبره دای اړول دا خبره اول دا خبره کوي چې الګا دای په جدا فصل کولې ذکر کړو دلته کې پکې نور کو دغه نه عادت دانه نه چې فصل و او باب و او د پکې دا فصل پکې جدا ذکر کو دا ولي د مخکې جدا ولي دا ذکر کړل د استعاره مختلف تقسیمات او جوپای کې به ذکر کول کنه ولي پکې د جدا فصل ذکر کو ولما كانت عند المصنف
وای کله چې دا د مصنف په نسبت باندې مصنف په نسبت نو مطلب یې پرې کې دوا د استعاره بالکنایه استعاره به تقدیری دو تعریفونه نور دي خو د مصنف په نسبت باندې دا ځوانه امرین معنویین دا ځوانه معنوي سيزونه دي معنوي سيزونه مطلب دا کنه چې ګوره پدې کې د متکلم د زړه خبره د متکلم او دا د نفس سره تعلق دی غیر داخلين فی تعریف المجاز او دا تعریف مجاز کې داخلي نه ځکه موږ وینو چې مجاز څه ته ویل کېږي هغه لفظ چې استعمال شوی په غیر معنی موجوده وکي دا دلته خو لفظ نه بلکې دلته سره معنا ده سره معنا ده اورد لهما فصلا على هدا نذير پر جدا فصل لاوړو لتستوفي المعاني التي د پاره د چې احادو شي د هغه معنیو یطلق عليها لفظ الاستعاره چې اطلاق کې بری باندې لفظ استعاره مطلب دا کنه چې لکه پدې استعاره تخیریه او په ترشیحیه او تخیریه پدې باندې هم څوک کې د استعاره اطلاق کیږي نو چې استعاره لا مکمل باسه تزوق او ذکر جدا فصل کراو فقال فرمای قد يزمر التشبيه في النفس دا وایدا سرو سوزه قد يزمر التشبيه في النفس وکلا کلا دا تشبیه پزړه کې چې دا پټوي د چا پزړه کې په نفس معنی الذي یا په معنی د لفظ یا په نفس متکلم کې فلا يسرع بشيء من ارکانه سوى المشبه نو د نور ارکان تشبیه تصریح کې نه کیږي سوا دا مشبه نه ارکان د تشبیه کم دي مشبه به او دا وجه شبه او ادات الشبه نو دا نور په ذکر نه اوسب تا په ذکر کوي ويدل عليه دا سور زه ته غره ويدل عليه دلالت په دې معنی بان يثبت للمشبه ثابت کی د مشبه لپاره امر مختص بالمشبه به فيسمى التشبيه المزمر استعاره بالكنايه او مبنيا عنها ٹھیک شولا وګورا في النفس يعني قد يزمر التشبيه في النفس کلا کلا پټولې کې تشبيه فصل کې به په نفس معنی د لفظ یا په نفس متکلم کې فلا يسره نو تسریح نه کولې کې بشي من ارکان سوى المشبه په اوسس کې ارکان سوا د مشبه واما وجوب ذکر المشبه به الک و مخ ختامه ته ذکر کړو چې دا په تشبيه کې د مشبه به ذکر کول دا ضروری نه وي هغه په مطلق تشبيه کې ذکر کول دا کم چې تشبيه تحقیقیه ده او کم چې لکه تشبيه دغه کنه دا کم چې مصطلح تشبيه ده نو پای کې د مشبه به ذکر کول ضروری او په مطلق تشبيه کې د مشبه به ذکر کول ضروری نه کبدي کې د مشبه به ذکر شو بیا د استعاره ولي وي استعاره خوې دیتا چې مشبه به په کې نه ذکر شي مشبه به ذکر شي نو کم چې تشبيه مصطلح ده نو پای کې د مشبه به ذکر کول ضروری دي او په مطلق تشبيه کې د مشبه به ذکر کول ضروری دا کوي واما وجوب ذکر دا د اعتراض د جواب د اعتراض په دغه اول وکي چې لکه په تشبيه کو مشبه به ذکر کول ضروری اما وجوب ذکر المشبه به فانما هي التشبيه في التشبيه المصطلح دا په تشبيه مصطلح کړي وقد عرفت او تا دا خبره په جنل انه غیر الاستعاره بالکنایه دا غیر د استعاره بالکنایه ويدل عليه او دلالت کوي په دې معنی په دغه تشبيه باندې کم چې مثبت د فضل کې بان يثبت للمشبه هغه دا خو بار ګرځي لیاقت بان يثبت للمشبه چې ثابت کړي چې د مشبه لپاره یو امر مختص یو هغه امر چې مختص دی بالمشبه به من غیر ان يكون بغیر د دې چې دا امر متحقق دی سنه واقلا یعنی که دا متحقق دی سنه واقلا نو غیر د سره کار نشته یطلق عليه اسم ذلك الامر چې اطلاق ولګي په دې باندې نوم د امر فيسمى التشبيه المزمر في النفس استعاره بالكنايه او مبنيا عنها نو دغه تشبيه کم چې په دې ځل کې ورکړل شي دا او پټه نو دغه استعاره بالکنایه یا استعاره مبنیه نه استعاره مبنیه دا ورته ویل کیږي هغه پوه شوي اما الکنایه کنایه ورته ولي وي فلانه لم يسرح به ځکه چې په دې باندې تسریح نه کړل شوی بل انما دل عليه بلکې دلالت کولای کی په دې باندې به ذکر خواص او لوازم چې د مشبہ لکه دا په کې نه ذکر شوی مشبہ به او د مشبہ به خواص په ذکر شي نه خواص دلالت کوي په دې باندې چې مشبہ به بغیر لګي ضمن ذکر دا کنایه ذکر دا واما استعاره ورته ولې فمجرد تسميه خاليه عن المناسبه ذکر چې دا د مناسبت نه جندا خالی وي دا سب نمبر کول ويسمى اثبات ذلك الامر او دغه امر ثابتول کوم چې خاص د مشبہ به لپاره مشبہ لپاره استعاره تخیریه دې رسول لګي استعاره تخیریه ولې لانه قد استعير ځکه چې استعاره کړل شي وي دي یا بالتشبيه للمشبه د مشبہ لپاره دغه امر کوم چې خاص په مشبہ به پوره
وبه يكون كمال المشبه به او پدې سره د مشبه به هغه کمال راځي او قوامه یا پدې سره د مشبه به چې دا مضبوطیږي په وجه شی بګي د کمال لپاره مثال د اولنې او قوام لپاره مثال دیم ليخيل د لپاره چې دا خیال لاشي ان المشبه من جنس المشبه به چې دا مشبه د جنس مشبه به نه ګرځیدل كما في قول الهذلي وإذ المنية أنشبت أسفارها الفيت كل تميمة لا تنفع وإذا المنية أنشبت أسفارها کله چې مرګ خخي انشبت اعلقت مضبوطی کی اسفارها نکون خپل او پنج خپل نو زګورل کې د مرګ تشبیه د چا سره ورکړه نو دا مرګ مشبه ده او درنده مشبه به ده مشبه به پکشته او دا مشبه به هغه لازم د مشبه لپاره ثابت کړل چې نکونه د مرګ کړه موجود غي د درنده نو الفیت کل تمیمه لا تنفع نو ایتبه عمومي هر یو دغه حیله بهانه تعویذو چې دا به ته فائدہ نه یو خو لکه د عبرت خبره پکې ده چې مطلب تا د کله زنکدن دی راشي او مرګ دی راشي نو لکه بیا نستا ډاکټر پکار راځي نه دي دم درود پکار راځي نه دي تعویذ پکار راځي نه دي بل څه پکار راځي خپل اعمال به پکار راځي پوه شو او یو خو زموږ په کې د سبق دا خبره ده چې د مرګ تشبیه ورکړي ده دغه سره وایي چې التمیمه تمیمه څه شی ده الخارجه الخير تعويذ التي تجعل معاذة جګردولېږي د پناهي ذریعہ تعويذ اي اذا اعلق الموت مخلبه في شيء د شعر معنی راغی وای کله چې مرګ خپل پنځه خخي کې په اساس باندې ليذهب به چې هلاك دلرا نو بطلت عنده الحيل نو بیا ټول هلي چنده او باطل شي خو شوي اوس خبره کوي چې شبه الهذلي في نفسه وای دی غزلی شاعر چې نه د تشبيه ورګړي د خپل ځړه کې المنيه بالسبع د مرګ تشبيه کړی د سبع سره الګ وجه تشبيه سره په اغتيال النفوس بالقهر والغلبه چې په د کولو کې په هلاکولو د نفس کې د هلاکول د نفسونو بالقهر والغلبه قهر او غلبه سره من غیر تفریقه بین النافع والضرر چې په دې کې د نفع او د ضرر یعنی د نفع ورکو کې او د ضرر پکې څه فائدہ پکې نشته فرق پکې نشته ولا رقه لمرحوم او نه نرمشته د مرحوم د پاره ولا بقیا علی ذی فضیلت انا رحم شته په فضیلت ولا باندې مطلب دا کنه چې کله مرګ راشي نو بیا ټول خلک ورته وشاندي که سړی مالدار دی او که فضیلت ولا له که هر سره او ته څه فائدہ نه ورګي فاثبت لها للمنیه نو یې ثابت کړی دی منیه لپاره الاسفار التي لا يكمل ذلك چې دا نه کاملېږي دغه اغتیال بری مطلب دا کنه چې د دین کو د دې پنځو بدرې سره د هلاکت دریره بغیر نه راځي في السبع بدونها بدرجه کې بغیر درینه تحقیقا للمبالغه في تشبيه ودال کې دا په تشبيه کې مبالغه وکړه فتشبيه المنيه بالسبع استعاره بالكنايه نو دې مرګ تشبيه د سبع سره ورکول استعاره بالكنايه او اثبات الاسفار لها او اثبات الاظفار لها او ثابت ول نكون د درینده لپاره استعاره تخیلیه لکه پوه شو به نه معنی